الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أهاهم هودا لقلوا من عاديان ضروري جنسي لدي هود عليه السلام قال أويل وتهود عليه السلام يا قوم اعبدوا الله إذا ما قوم عبادتك بيد يو الله ما لكم من إله غيره شاغسر شريك نشتا إن أنتم إلا مفترون نيتاسو خود ځان جوړون کیه یا قوم زما قوما لا اسألكم عليه اجرا زستاسو نه غواړم په دې باندې مزدوري ان اجري الا على الذي فطرني زما بدل په هغه ذات چې زی پیدا کړیم افلا تعقلون تاسو دومره د عقل نه کار نه لې ويا قوم زما قوما استغفروا ربكم الله تتوبوا باسه ثم توبوا إليه بیا وتتوجو کې يرسل السماء عليكم مدرارا چې پتا سره ورید اسمان نه پشیبو باران ويزدكم قوة إلى قوتكم او چې تاسو طاقت سیوا کی سره د طاقت ولا تتولوا مجرمين مجوړيږي مجرمان قالوا اويل وتقوم يهود يهود عليه السلام ما جئتنا ببينة تنيرا غلي پخکار ثبوت وما نحن بتاركي آلهتنا او منغن پریدو خپل خدایان عن قولك استا خبرا وما نحن لك بمؤمنين او نمنگ پتا باندې یقین کوونکیو ان نقول الا اغتراك بعد آلهتنا تنوي خبرا خطا باندې ته د نظر شوی یا تا تخیری کړی دی تا ازار اغستری د باز خدایانو زمونږ بي سو په خیرو سرا قال اول وتهود علیہ السلام انی اشهد الله واشهد انی بریء مما تشركون بشک ز گواکوم الله او تاسو چې زه خفیم پتاسو چې تاسو شرک کوي من دونی فکیدونی جميعا سمرم چې ما سیوا د الله نه تاسو ټول منصوبه جوړه کې ثم لا تنذرون بیا ما ته بالکل مهلت مرا کوي الله په کوئی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هود نوح علیه الصلاۃ والسلام د کشته د کوزیدون پس پاغه باندې د الله پاک د طرف نه د انعامات او د برکاتو نه پس د شیطان مهنت هم خپل طرف ته جاری او د پیغمبرانو مهنت هم جاری او لکه څنګه چې عامه یو طریقه ده چې پیړې اوړي نو زړې طریقې هغه ختميږي او نوې طریقې هغه پیدا کیږي دا غي وجه دی چې کوم مشرانی نو هغه خپل کردار او هغه خپل اطوار او اخلاق هغه خپل کشرانو ته نه پاواله کوي پس طریقه چې پکاري یعنی زمونږ د پښتنو عامه دا طریقه ده چې کنيک کینی هغه خپل وسیته دا نه وي چیرې ستا چې کم دینو دا پلان کې چې وو دا زما نیکو دا پلان کې چې وو دا زما ماما او دا ترو نو چې کله هغه خبره د زوینن وسیته شي او د وسینه بیا کړ وسیته شي نو هغه خپل خپلوان یې شي بیا وستا خپلې به پردې خپل بدی او ستا به هغه سره تعلق نی پاتې په یو کټ باندې په یو اجره کې بکینی ایو بل بنه پیژني ځکه چې زمونږه د دنیا دوره مفاد پرست را چې د چانه دی مفادین او هغه ستا یا د چانه دی مفاد نه نه هغه ستا خپل ویني هغه ستا یری دغه طریقه وشوه چې د نوح علیه السلام سره اغراغلی قوم کې یو پیر بیا شرک چې کم دینو هغه شروع شو او په څه طریقه شروع شو مونږ لږ غونته کې هایلایټ کړو زه به صرف په یو نقطه کې وایم چې کم خلک چې کم دینه هغه نوح علیه السلام سره راغی او د نوح علیه السلام نه پس د اغینه الله هغه دنیا خوره کړه په هغه کې یو 15 بزرگان را پیدا شو او هغه 15 بزرگان چې کم دی هغه خلکو زړونه وګټل او هغه ډیر زیات مخکې لړ او د خلکو سره ډیر مینه و د نوح علیه السلام نه پس هغه خپل قوم تعلیم او تربیت وکړو چې هغه اولیاء کرام علما او یا پیرانو چې کله هغه وفات شو
نو تر ډیره وخته پورې خو خلکو هغوی پېژندنو د هغوی په هغه اقوالو او د هغوی په هغه کارونو باندې هغوی عمل کو، لیکن چې کله په هغې باندې 100 سال واوړېده نو هغه د خلکو ورو ورو هیر شو. چېرې دا څوک وو؟ بس ښه خلک وو. شیطان د هغې نه فایده واخیسته او شیطان ورو ورو د هغوی په ذهن کې دا خبره کېنوله چې دا هغه خلک وو چې ستاسو د پلار دي که به دي ته سوالونه دي نه به یې غوښتل کول او دي ته به یې سجده لګوله، او ورو ورو چې کوم دی نو د هغوی په ذهن کې دا خبره جوړه کړه چې که تاسو د دې تصویرونه جوړ کړئ، تاسو د دې مزارات جوړ کړئ او تاسو په دې باندې ازیري شروع کړئ، د دې نه غوښتنه شروع کړئ، تاسو باندې به یو پیره بیا چې کوم دی نو هغه خپل دور واپس راشي چې د ګناهونو په وجه په هغوی باندې سختۍ را شروع شوې وي. او مختصر دا چې تر هود علیه السلام چې کله الله را لېږه په دغه وخت کې هغوی کې دوباره بت پرستي عامه شوې وه، ځکه چې هغوی چې کله دغه ځای کې په هغوی باندې د عذاب چې راغی نو دغه خو د عراق علاقه وه، اوس هغوی یمن ته راوتي وو او بیا خاص کر د یمن په شمال کې چې کوم دی نو اوس هم د هغوی یو ښار دی حضرموت ورته وایي، هغه حضرموت کې دی آباد شو. او الله پاک دی له ډېرې ښکلې باډۍ ورکړې وې، الله پاک د هغوی په خپله باندې چې کوم دی په قرآن مجید کې تعریف او په خپله باندې تفصیل بیانوي، که اعجاز النحل منقعر الله پاک بیان کوي چې لکه د کجورو د تنو په شانتې دنګ دنګ مضبوط ښکلې او ډېر زیات لوړ خلک او هغوی به چې کوم دی نو په لاسو باندې د لاسو نه به د بلچې کودالو کار اخسته، ګټې او سمستې به یې پې کنستې، ګټې به یې پې لرکولې او د هغوی نه ځان روک شو چې هغوی چې کوم دی نو اعلان دا برسر عام وکړو چې زموږ نه به زیات قوت والا به څوک وي، ځکه چې وایي فوج یې ډېر زیات سیوا و، هېڅ څوک نه و د هغوی د مقابلې. الله پاک ورته هود علیهم السلام د دې لپاره راولېږو چې د الله دا دوره احسانات دي په تاسو باندې. الله پاک تاسو خو یو د نوح علیه السلام په ذریعه باندې په کشتۍ کې راخلاص کړی، ستاسو پلار نیکو، بیا په تاسو باندې دوره لوی رحم وکړو چې دوره مضبوط افرادي قوت یې تاسو له جوړ کړو، بس بل د هغوی د تعمیراتو یو خاص طریقه وه، په هغې کې هغوی ماهر وو، دا په تاسو باندې الله پاک رحم وکړو. اوس دغه وخت کې وي په هغوی باندې قادسالي وه، د باران دا خبره پکې په دې وجه وشوه. نو هود علیه السلام ورته وویل که د الله پاک ته تاسو توبه وباسئ، بت پرستي پرېږدئ، خپل عمل نیک کې، نو الله پاک به یو پیره په تاسو باندې بیا هغه خپل زوړ دور راولي. الله پاک به په تاسو باندې بارانونه په ټیم کې، بارانونه چې کله بې ټیمه شي یا بارانونه کله ودرېږي، نو دا د الله پاک د طرف نه د انسان دپاره زجري چېرې د الله پاک د قانون خلاف ورزۍ شروع کړي دي. نو په دې وجه الله پاک وایي دا د دې نسبي ورو، یعنی دا انسان او د دې د خاندان نه و، نوح هود علیه السلام. وإلی عاد أخاهم هودا، لېږلي مونږ عادیانو ته ورور جنسي دي هود علیه السلام. قال هغه ورته وایي یا قومي اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، د یو الله عبادت وکړئ چې هغه سره څوک شریک نشته. ان انتم الا مفترون، تاسو خو دروغ تړلي دي، دا تاسو چې کوم دا بوتانو د سجدې کوئ، دا ونې بوټي چې تاسو چې کوم دی نو دا خدایان ګڼئ، دا خو تاسو د ځان نه جوړ کړي دي. او تړل هغه څیز ته وایي چې کوم یو څیز پڼ کې نه ځایږي او ته پکې په زوره راګیرې، هغې ته تړل وایي. نو دا د الله پاک د ذات نه ډېرې زیاتې ښکته خبرې دي چې تاسو الله له ثابتوئ. یا قوم لا اسألکم علیه اجرا، زما څه لالچ نشته. هود علیه السلام ورته دا خبره وکړه، دا زه چې تاسو ته واعظ نصیحت کوم، زه بلې ورځ اونټونو ته نه ودرېږم، زما په کورسۍ کې په اختیاراتو کې غرض نشته چې تاسو ته زه ښکلې ښکلې خبره وکړم او تاسو ځان نه متاثره کړم، نه، زه ستاسو نه دنیایي لالچ نه غواړم. ان اجریه الا علی الله الذي فطرني، زما چې سم بدله ده الله به راله راکوي. افلا تعقلون، دوره د عقل نه کار نه الی چې رچا دنیایي مقاصدي نو د هغه په زړه کې لالچي، او زما دنیایي مقاصد نشته، زما صرف او صرف ستاسو په هدایت کې مقصد دی. ویا قوم، ای زما قوم، استغفروا ربکم، لاول د الله نه بخښنه وغواړئ. لاول نسیز هغه توبه ده چې الله پاک ته توبه وباسه، چې الله پاک ته ته لاول نه صفا شي، ځکه چې د توبې مثال د ریګمال دی، لاول نه زنګ لرې که د زړه نه، ثم توبو الیه، بیا الله ته متوجه شه، عبادت یې شروع کړه. یوازې په توبه نه خلاصېږي، بلکې د توبې تسلسل به دا وي چې ته اوس د الله تابعدار شي او د الله دپاره نیک عمل شروع کړي. یرسل السماء علیکم مدرارا، چې راووري هغه په تاسو باندې پرلپسې ښکلې په شیبو بارانونه، چې کله ستاسو ضرورت دي چې الله دله په ټیم ټیم باندې باران راووري. ویزدکم قوة الی قوتکم، او چې سیوا کی طاقت ستاسو سره د سیوا والی نه،
تاسو اوس هم ښه پوره طاقت یې، اوس هم تاسو په دې علاقه باندې ښه مشهور یې او په خپل طاقت ښه غاویره یې، نو که الله ته متوجه شي الله بدله دا قوت نور سیوا کی. یعنی مقصد دا دی چې الله پاک وایي دا آبادي سیوا کېدل او په دې آبادۍ کې بیا د ځوانانو شمیره سیوا کېدل دا د الله ر طرف نه نعمت دی او رحم دی. چې تا سره افرادي قوت سیوایي نو د انسان دا فطرت دی چې د ټول دارومدار په افرادي قوت باندې، نو ستا به په دنیا کې یو جاه و جلالی یو عزت بدي. او قوم چې د آبادۍ په لحاظ سره کمزوري نو هغوی په هر لحاظ سره کمزوري، نو دا آبادي سیوا کېدل او په دې کې بیا د ځوانانو شمیره سیوا کېدل دا د الله ر طرف نه نعمت دی او په هغه قوم باندې احسان دی. الله پاک وایي ولا تتولوا مجرمین، هود علیہ السلام ورته وایي مجرمان مه جوړېږئ. قالوا هغوی ورته وایي یا هود ما جئتنا ببینة، اے هود علیہ السلام تا خو ښکاره ثبوت نه دی راوړی. تفسیر جمل وایي ښکاره ثبوت هغوی څه غوښته، ته مالدار نه ظاهري خبر د انسان چې کوم عقل علی او چې کوم دی په انحصار کوي هغه دنیا ده. دی وی چې کوم مالدار دی دا د الله دوست دی، حالانکه چې یو سړی څومره مالدار شو دومره په هغه باندې حقوق سیوا شو. لکه پیغمبر علیه السلام صحیح حدیث مبارکه دی د نسائی شریف چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه چې کوم دی یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محفل کې ناست دی او نور صحابه نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو کو د نشنه مقصد دا ډېر کم دي. صحابه څه شو ایو ته عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه هغه صدقه کړې ده او ټول خلک یې غوښتل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ته ولې پاتې شوې؟ هغه ورته وی زما ذهن کې دا خبره وه چې ټول صحابه لړو، نو که دې وخت کې د الله پاک طرف نه یو حکم راشي نو هغه به دې ته څوک رسوي، په دې وجه باندې زه پاتې شوم. هغه ورته وی یا ابا هریره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ته به د عبدالرحمن بن عوف نه مخکې جنت ته ځې. چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه راغی نو د هغه خلکو خو ټوله نظریه هغه صرف او صرف د آخرت دپاره وه. چې هغه کله دا خبره واورېده هغه راغی او ډېر زیات د پیغمبر علیه السلام نه په خفګان تپوس وکړو چې حضور زما نه کم کمی شوی دی، ما کومه ګناه کړې ده چې ابو هریره به زما نه مخکې جنت ته ځي؟ ما خو د الله د بندګانو خدمت کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی دا صحیح ده، ستا خبره په خپل ځای صحیح ده، خو په تا باندې د انسانانو حقوق دي. تا سره چې څومره زیات مال حال دی دومره په دې کې حقوق او ذمہوارۍ سیوا دي، او د ابو هریره څه دي دا خو څه نشته، بس دغه خپل یو ځان دی، نه هغه سره به حساب کتاب دسي. په دې وجه کم یو انسان چې هغه په دنیا کې کمزوري نو دی خوش قسمت لري، خو هغه چې د الله احکامات په ځای وروړي. د بندګانو حقوق د ده نه ساکت دي، خو د الله حقوق خو د ده نه نه دي ساکت. دا بدن خو د الله امانت دی، دی به مونځ اودس کوي. دا نه چې دی چې کوم دی نو د دنیایي لحاظ سره کمزوری دی، دی وایي بس الله له نه کوم، دا خو ته الله له نه کوې، دا خو ته ځان لګې. نو چې کوم یو سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د ټولو نه زیات بدبخته انسان هغه دی چې په دنیا کې هم کمزوری دی، په آخرت کې هم کمزوری دی. په دنیا کې خو هغه چې کوم دی نو د هغه نه حقوق العباد چې کوم دی نو ساکت دي، حقوق الله خو دی نه دي ساکت چې دی غریب دی. او په آخرت کې کمزوری او بدبخته په دې وجه دی چې د په دې مونځ باندې او په دې اودس باندې او په دې روجو باندې خو د پیسې نه لګېدې چې د دانه کول. دا بدن خو د الله نعمت وکنه، د الله رضا خو به کوله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي یا عبدالرحمن بن عوف تا باندې ذمہوارۍ سیوا دي، په دې وجه تا سره به حساب کتاب کېږي. نو دا به خپل حساب کتاب کېږي سارے. او د ابو هریره څه دي؟ صرف حقوق الله دي، والله چې وغواړي حقوق الله به ورته وبخي. نو الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام هغې دنیایي ثبوت غوښته، هغې وی تا سره خو ثبوت نشته د الله د دوستۍ چې ګنې مونږ ډېر وروسته یو ته دوست یې ته مونږ له چې کوم دی نو د هدایت دپاره راولېږلې، ستا خو څه شته نه، دنیایي لحاظ سره خو ته زموږ نه مضبوط نه یې. وما نحن بتارک آلهتنا عن قولک، او مونږ نه یو پرېښودونکي دا تارکین وطن مونږ بار بار اورېدلې ټکې دی. تارکین وطن هغه چاته وایي چې هغه د خپل ملک نه لرې تلي مسافر یي، نه د تارکین وطن وایي. نو دا هم اصل کې تارکین دی، خو دا چې کوم دی د اسانۍ دپاره دی، دا نون چې کوم دی نو دا ساکت شوی دی، تاریکي پاتې شوی دی. مونږ نه یو پرېښودونکي خپلو خدایانو لره عن قولک ستا په خبره، ته مونږ په خبرو کې نشي راوستی. وما نحن لک بمؤمنین، زموږ په تا یقین نشته چې څنګه لکه څنګه چې کوم دی نو امیه بن صلت دا یو ډېر لوی شاعر و د جهالت د زمانې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وایي د ده زړه مسلمان دی،
خو د جبه مسلمان ده، خو د زړه کافر دی. دی په جبه باندې چې کوم اشعار وایي هغه د وحدانیت وایي، خو د زړه نه د نیت خراب دی. ولې چې کله پیغمبر علیه السلام نو مبعوث شوی، نو امیه بن سلط چې و هغه د الله د وحدانیت اشعار وایي. خو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی هغه ته انکار وکړو. هغه وایي زما خدا خیال و چې د ټولو نه فصیح بلیغ شاعر زیمه او پیغمبر بزیمه. د پیغمبر خو چې کوم دی یو یتیم یسیر هغه چې پیغمبر شو، نو په دې وجه هغه صرف په دې وجه باندې انکار وکړو ایمان نه چې بای زه پیغمبر د شوم. حالانکه چې کوم دی شعرونه زما ښکلي دي، الله پاک ورته دا په شعرونو باندې خو نه ده، دا خو زما خوښه ده چې کوم بنده زه منتخب کړم نو هغه منتخب کړم. نو دلته کې وته هود علیه السلام ته هغې وی چې هود علیهم السلام وما نحن لک بمؤمنین، موږ په تا باندې یقین نه کوو، په خبرو باندې دې موږ نه منو. ان نقول الا تراک بعد آلهتنا بسوء، دا ته چې سوې نو رسېدلې دي تاسو ته بعضې خدایان زمونږ په ازار سره. دا ته چې ګډې وړې وې د هغې په خیال باندې دا ګډې وړې وې. ان نقولو دا ته چې سوې الا اغتراکا، دا ازار دی بعد آلهتنا د بعضې خدایانو زمونږ نه بسوء چې تا ته نقصان در رسولی دی. ته زمونږ د خدایانو بدې وې، بس تا د بابا ازار در پسې شوی دی، دا ته ځکه ګډې وړې وې، دا مونږ نه منو. قال اویل وته هود علیہ السلام انی اشهد الله، بشک زه گواه ګرځوم الله، و اشهد او تاسو هم گواه شئ په دې خبره چې انی بریء مما تشرکون. اوس هم درته زه ښکاره اعلان کوم چې ستاسو په دې شرک باندې زه خفه یم. تاسو که شل پیرې ماته وایې چې دا سب ستاسو د خدایانو ازار دی، خو ستاسو د خدایان چې دي د ځان دپاره ولې څه نه کوي چې ماته به ازار کوي؟ هغوی پوهېږي دا خو ګټې لوټې او اونې دي چې تاسو عبادت کوئ. نو زه راته اوس هم کولا چلنج در کومه چې بېشکه زه چې یم نو الله گواه دی، و اشهدو او بیا تاسو گواه شئ چې انی بېشکه بریء زه ناراضه یم، زه خفه یم مما تشرکون ستاسو په شرک باندې. دا شرک بالکل ناروا دی، ناجایزه دی. دا خپل شرک پرېږدی، کلمه ووایې، الله ته توبه وباسئ چې الله هم دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. وإلى عاد أهاهم هودا، لګلو مونږ عادیانو ته روز جنسي ردي هود علیه السلام. قال اویل وته هود علیه السلام یا قوم اعبدوا الله، ای زما قوم عبادت کوئ د یو الله، ما لکم من اله غیره، چې هغه سره شریک نشته، ان انتم الا مفترون، نه یې تاسو خو د ځان نه جوړول کوئ. یا قوم ای زما قوم لا اسألکم علیه اجرا، زه ستاسو نه مزدوري نه غواړم په خپل وعظ. ان اجري الا علی الذي فطرني، زما بدله په الله د چې پیدا کړی ما. فلا تعقلون، لږ عقل نکار ناله. و یا قوم ای زما قوم استغفروا ربکم، الله ته توبه وباسئ، ثم توبوا الیه، بیا ورته متوجه شئ. یرسل السماء علیکم مدرارا، چې په اسمان نه در باندې په شیبو پر لپسې باران راووري. و یزدکم قوة الی قوتکم، او چې سیوا کړي ستاسو طاقت سره د سیوا والینا. ولا تتولوا مجرمین، مجرمان مه جوړیږئ. قالو دی وی یهود ای هود علیہ السلام ما جئتنا، تا راتله نه دي کړي ببینة په ښکاره ثبوت، وما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک، او موږ پرېښودونکي نه یو خپل خدایانو لره په ستا په خبرو. وما نحن لک بمؤمنین، زموږ په تا یقین نشته. ان نقولو دا ته چې سوې الا اغتراکا، خدا ازار دی بعد آلهتنا د بعضې خدایانو زموږ بسوء، او چې تا ته نقصان در رسولی دی. قال اویل وته هود علیہ السلام انی اشهد الله، بشک زه ګواه کوم الله، و اشهدو او تاسو واشهدو او تاسو هم ګواه اوسئ، انی بریء مما تشرکون، چې زه ناراضه یم ستاسو په شرک باندې. و الى عاد اهاهم هودا، لګلو مونږ عادیانو ته روړ جنسي د هود علیہ السلام.